د غربت نه د خلاصي دپاره یو مجرب عمل نه سبا که موږ او تاسو وګورو د غربت او د غریبۍ ډېر خلک داسې راګیر کړی دی چې د نجات یې څه ذریعه نشته دی چې څنګه ته خلاص شم. خو آیا موږ به او تاسو به د دې نه ځان څنګه خلاصوو او حل یې څه دی؟ نن سبا چې موږ او تاسو ته مسله راشو لکه ما ته اسبابو پسې منډې وخو چې لکه پلان قسم یې تعلق دی او هغه پسې به لاړ شم او هلکه پیسې نشته او پیسې کتل غواړي. نو آیا زما او ستا د مسلې دا په څه باندې حل کېږي؟ نو یو حدیث مبارک به درته وایم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له یو کس رالی هغه ته وایي د الله رسوله وایي دنیا رانه مه هړولی دی او شا کړی ده راته څه وکړمه؟ رسول الله مبارک ورته وایي ته ولې د فرشتو د ذکر نه غافلی چې د دې په وجه باندې ټول مخلوق ته رزق میلاویږي. د الله رسول ورته وایي چې ته کله سهار لمونځ وکړې سهار د مانځه نه پس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله وایي دا 100 پیرې وایه. بس هغه کس لاړلی ډېر وخت پس بیا رالی ته څه موده تېره شوله وایي د الله رسول الله راله دومره دنیا راکړې ده اوس یې راسه ځای نشته چې کوم ځای کې ځای کړم. محترمو دا خبره ورسوئ د مسلمانانو ته ورسوئ چې تاسو یې څومره رسولی شي دا ورسوئ. ډېر ملګري داسې چې غربت راګیر کړي دي ګورئ او د دې غربت نه د خلاصي هم دا ذریعه ده چې ما ته په دې حدیث عمل وکړو او یوازې ځان دپاره نه چې زه پې عمل وکړم مال الله مال ډېر راکړي او ما بسې دنیا رامنډې وي او بل مسلمان رور هغه ته د تکلیف نه دا د مسلمان شان نه دی. دا تاسو مخکې رسوئ د سوشل میډیا زه اکثر تاسو ته خبره کوم دا داسې یو تبلیغ دی چې دا ته به بړستن کې ناست ستا تبلیغ به جاري ته به په کور کې ښه مزدار ودی بستره به دې نه راغستې پردي ځای ته به نه تللی روټۍ به د کور نه پرېښودي ته به په خپل کور کې به ناستې خپل کاروبار به هم کوې خو د سوشل میډیا داسې تبلیغ دی ستا تبلیغ جاري دی او الله جل شانه به د الله په دې یو شعر باندې تاسو ته څومره ثواب درکوي چې چا 10,000 کسان ته ورسوله چا 100,000 کسان ته ورسوله د هغې هغه ټولو ثواب چې کوم دی د یو کس ته میلاویږي. دا خبره مې کوله چې دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله د ورځې تش یو ټایم دی سهار لمونځ دې وکړو بس 100 پیرې دا ووایه. کور کې زنانه دي هغوی ته ووایه یاره غربت دی غریبي ده تسبیح راواله 100 تسبیح ورله ورکړه یو له کاونټر ورکړه بیا کور کې کښېنه په مصله باندې چې کله دې لمونځ وکړو او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا ټکي پسې یاد ساتئ بیا دا 100 پیرې ووایئ. تاسو په دې عمل وکئ. هغه صحابي پې عمل وکړو صحابو کې عمل هغه تړپ و هغوی به ډایرکټ عمل کوو چې عمل یې پې وکړو ډایرکټ هغه مالداري الله ورکړه. په دې باندې عمل وکئ د دې غربت نه د دې ګرانۍ نه د دې بل څه توړ نشته دې دین باندې او دې احادیثو باندې به عمل کوو نو ما ته به الله جل شانه خلاصوي او که نه نیک او پې نو زما ستا وخت روان دی که ذکر نه کوم نو وخت روان دی که تلاوت نه کوم نو وخت روان دی او که موږ او تاسو داسې ځان لنډ تنډ ګڼو او الله ته ځان ټولو ته محتاج یي او چې الله ته ځان سم پرېباسو سجدې ورته ولګو ذکر ورته کوو تلاوت ډېر کوو او دا وظیفه تاسو کوئ. تاسو بیا د ویډیوګانو په کمنټس کې په خپله باندې بیا دا ولیکئ چې زما سره چې کوم د ټول حالات دا برابر شو. الله خوشحاله کړي.